کتونکو علب خان شیرپوی ما کیمرامین ناصر یاسر خان دی. نن د شب قدر په تاڼه کې چې کوم پریس کانفرنس شو زمونږ صحافي رور شهید افتیار احمد شپږ ورځې پس چې کوم دی د هغې قاتل نن میډیا ته مخامخ شو او په هغې باندې باقاعده دلته ډي اس پي بلال خان پریس کانفرنس وکړو. اس ایچ او شب قدر چې کوم دی ګلشید خان نصر نه ولاړ دی. تفتیشي افسر چې کوم دی هغه قیصر خان دی. د دوی نه پوښتنې کوو کتونکو په دې باندې د شب قدر صحافیان او د ټول پښتونخوا صحافیان چې کوم دی راپارېدلي مختلف شکوک او شبهاتو خلک وله مختلف رنګونه ورکول خو هغه خپل پیشورانه کار کې چې کوم دی نو د دې دنیا نه لاړ او یقینا هغه شهید دی. قاتل ته رسایه کې چې کوم دی پولیس حقیقت دا دی چې ډېر کاپي وخت واخسته. شپږ ورځې پس چې کوم دی نو قاتل ته دوی ورسېدل خو ګرفتاري بیا هم وشول او دې کې د شب قدر د صحافیانو دغه منډې تړلې دغه احتجاجونه دغه هم رنګ روړو ورسره د پښتونخوا 400 ټول صحافیان چې کوم دی هغه غمجن دي. نن هغوی ته لږ شانتې سکون میلاو شو چې پولیس چې کوم دی ورسېدل خو په داسې پلانینګ باندې مرګ شوی و چې هغه خلکو ثبوتونه چې کوم دی هغه ریموو کړي کوم چې ما تاسو ته سی سی ټي وي کیمرې ښولې وې نو سی سی ټي وي کیمرې ټیک ټاک وې خو چې کوم ځای کې ډز شوی دی نو هغه ډز ځای کې چې کوم دی نو هغوی ریموو کړي. کم ګینګ چې ګیر شو نو ډېر غټ پولیس پکې نور هم ډېره غټه کامیابي ترلاسه کړه. پوښتنې به کوو چې څنګه ورسېدل او دا قاتل چې کوم دی وجوهات څه چې افتخار یې نښه کوو. ګلشید خان څه به وایي په دې؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. تفصیلا خبرې خو تاسو سره اس پي صاحب وکړئ خو چونکې تاسو په دې باندې مخکې پروګرام هم چلولی و تاسو ویلي چې سی سی ټي وي کیمرې شته او د هغې باوجود هم پولیس ناکامه دي. بیا تاسو دا سوال هم وکړه چې یاره ټایم ډېر ولګېده نو ما مخکې ملګرو ته ووایي کله چې یو مسله اچانک راځي او په هغې کې اچانک راشي او ډز وکړي نو هغې کې بیا دونه ټایم نه لګي. کله چې یو سړی پلانینګ وکړي هفته نیمه مخکې لس ورځې مخکې په پلانینګ باندې یو کار وشي نو هغې کې هغه مخکې چې کوم شواهد یې هغه کوشش کوي چې دغه شی ریموو کړم خو بیا هم یو سړی چې جرم کوي نو جرم څه نه څه هغه دغه چې نه پاتې کېږي په هغې باندې پولیس دې کې داسې خبرې شوې وې دننه 11 کیمرې وې هغه چې وې په هغه ټایم باندې آف شوې وې لایټ 24 غنټې هغې کې د لایټ د نتلو سب سوال نه پیدا کېږي ځکه چې هغې کې دغه لګېدلي وو باقاعده سولر سیسټم نو چې یو بجلی به لاړه بله به بیا بالکل وه هغه ټایم کې هغه هم بند شوی وه. ډي وي آر چې و ډي وي آر هم ډیلیټ شوی کوم ځای کې چې د دې هلته کې سلا مشوره شوې ده هلته ډي وي آر چې دی نو هغه هغې نه بعضې ځای کې هارډ ډسک لر شوی دی بل هارډ ډسک اچولی شوی دی. په هغې شواهدو باندې موږ لاړو په هغه شي باندې موږ کار وکړو الله تعالی کرم وکړه موږ هغه ځای ته ورسېدو اصل ملزم ته او هغه باقاعده ما دلته کې کوم ملګري چې دي صحافیان هغوی سره ما ټایم په ټایم هم ډسکس کړې ده مدعي پارټي سره ما ډسکس کړې ده او هغه چې دي نو هغې باقاعده ومنله چې واقعي چې کوم کار یې کړی نو هغه ډېر په ټیکنیکل طریقې سره کړی خو الله تعالی پکې موږ کامیاب کړو موږ نن ملزم چې دی نو هغه تاسو ته مخکې کړو. څه څه برآمد کړي دي وجه څه وه؟ وجه په دې کې نورې خبرې داسې اندروني شته خو هغه اوس بیا ربطه انشاءالله چې راځي شیر کوو به سر یې داسې د وی چې یاره ما ته کنزل کول زما مور بیماره زما مور یې کنزله بار او زما زه په نظر باندې دغلته ښه نه لګېدم نو په دغې وجه باندې ما دغه کړی. دا قاتل چې نو دا د افتخار سره څه تعلق و نه رشته دار دا هېڅ رشته دار نه دی. افتخار وایي چې دی دا د شب قدر اوسېدونکی دی او کم ملزم چې دی دا د شنو غونډو میچنۍ اوسېدونکی دی. دوی په دې دوکان کې یو ځای کار کوو ورسره افتخار هم په دې دوکان کې دغه کوو د وی چې اول ما وی چې د افتخار مالک دی خو بیا چې راته پته ولګېده دا د منیجر موږ سره کار کوو. رشته نه وه او بل چې کوم دی نو په کنزلو باندې وجه آیا دې څه نشه نه کوي؟ هغه ووایي چې دې نشه نه کوي خو دې یو قسم ګولۍ د مزغو هغه اچوي هغه روټین کې دی خوري تقریبا 2015 میاشتو نه اچوم هغه چې دا بعضې وخت چې سړی په روټین کې ونه چي نو هغه مازغه چې دی دی بیا دغه کېږي بلوه کېږي. صحیح. ښه اس ایچ او صاحب دا د صحافیانو لانجه ده زموږ په دې احتجاجونه مو کړل ملزم ته سزا پرون چې دی پیش کېږي د هغه وکیل هم پیش کېږي دومره چې کوم دی نو هغه اثر رسوخ والا دی چې هغه سره وکیل شته خو زموږ د صحافیانو نو مدعیان دی کې سستی او که نه تاسو نه هم دا ګیله ده چې تاسو موږ ته په دې کې صحافیانو ته هغه شانتي نه دي ویلي؟ نه مدعیان سس نه دي. مدعیان هم هغوی خپل دغه ته ګوري خپل ټایم ته ګوري انشاءالله هغوی هم اوس دغه شوي دي 161 یې موږ راکړی دی 154 هم کوي داویداري هم باقاعده کوي او زموږ چې څونه موږ تفتیش
قیصر خان دی هغه ډېر په ښه طریقې سره هغه کیس چې هغه روان کړی دی او په یو شی چې هغه په صفحه مثل راولي او هغه به موږ ان شاء الله پر څوک ودرس مدعیان مطمئن کړي دي الحمدلله هغه مطمئن دي او هغوی باقاعده داویداري پکې راځي یو ملزم که هر څونه چالاک شي او هر څونه د خپله پرده پوشي کوي خو دی به یو ورځ ښکاره کیږي قانون چې دی قانون سره وسایل شته هغې سره هر قسمه دغه اوس راغلي دي که هغه ټیکنیکل جاب دی او که هغه په موبایل دی او که هغه دغه شو د نور د لیبارټرو دی هغه بالکل فعال دي نو په دغې وجه باندې ملزم چې دی دا نشي بچ کېدی دي ته صحافیانو برادرۍ ته زما دا خواست دی چې کله داسې یو مسله کیږي نو موږ سره په دې کې دوی کم تګودو چې وکړه کم کوآپریشن یې وکړه کم منډه ترړه دوی وکړه نو هغه د دوی هم د ستاینې وړ ده اسې جو د اخري پوښتنه دا راته وایي کلو تاسو ته څنګه ملو شوه ملزم ته مرسته یې څنګه وکړه ملزم ته موږ ته پکې خفیه یو کیمره بلو شو هغې موږ له ډېر لاس راکړو هغې په مدد سره موږ رب طرف ته هغه ټولې خبرې ماهي درالې صحیح کتونکو 11 کیمرې وې په 11 کیمرو کې بیا دوی ریمو کړې وه خو دلته کې مسله دا ده چې پولیس سره هغه وسایل هم نشته دا حقیقت دی دلته لا تیل بیل دغه کړل اوس د دوی هم دړه زور نشته دی خو دا موږ سره صوبایي حکومت او دا مشران چې کوم دی زیاتې کوي بل فرانزیک رپورټ چې کله راځي نو هغه به لاهور ته ځي دلته کې په دې پښتونخوا کې پته نه لګي چې کم قسم خلک دي چې یاره دلته کې دغه کومه لیبارټري چې ده نو دوی وایي 15 دن بعد به دې ریزلټ راځي خو چې ریزلټ یې راشي زما په خپلې پایار کې نو ښه صحیح ټیک ټاک ریزلټ چې کوم دی د هغې په ځای نیګیټیو ریزلټ ورکړو خو بیا هم زمونږ دا غوښتنه چې په دې کې دهشتګردۍ پرچه کټ شي د پوشي بیا موږ چې دی کې د سټیټ چې کوم دی هم خو مو دوی دغه نه کوي نو آیا سټیټ به پکې څه کوي څه کومه 311 دپه ده هغه پکې دوی کوي نو قیصر خان سره به خبرې ترې کوو قیصر خان زموږ دغه هم یو غوښتنه ده صحافیانو غوښتنه ده دې کې نور دپات کیدی شي دی به پراسیکیوشن سره ډسکس کو نو هغوی چې موږ له پکې څه اوپینین نه کړل نو بالکل به هغه طریقه کوو دې نه علاوه چې نو زموږ دا ټول څومره سیسټم او څومره کاروي چې ولګېده دا ټوټل زموږ د ډایرکټ د ډي پی او صاحب مکمل په هغوی په سپرویژن باندې ده زموږ د ایس پی صاحب او د سجاد خان انویسټیګیشن د هغوی په سپرویژن باندې ده هغوی په خپله د موقع تقریبا چې د صحافیانو روم ته زموږ پته لګي چې هغوی تقریبا په 2 ورځ خامخا دلته میټینګ له راځي موږ هلته کې غواړي دې دوران کې که موږ څومره کاروي کړې ده که نه وختن په وختن هغه ټول هر څه چې دي نو هغه باقاعده موږ ډي پی او صاحب ته چې کوم دی نو زموږ ایس پی صاحب ته هغه هغوی ته موږ په نوټس کې راوستي دي د هغوی په هدایاتو د هغوی په انسټرکشن باندې موږ هغه اګلا قدم چې هغه موږ په هغه لیول باندې وجود کړی دی او دې نه علاوه تاسو چې کوم سوال دی نو دا به موږ پراسیکیوشن سره به ډسکس کوو هغوی موږ له رایې راکوله بالکل چې دی نو موږ خو چې ملزم خلاف دا زموږ غوښتنه ده بالکل موږ به جي دا چې دی نو د کیس نوعیت داسې پوزیشن باندې چې د پراسیکیوشن نو پرې واخلو اوپینین په واخلو که چېرې مثال په تور داسې کیږي نو زموږ کوشش هم دا دی چې ملزم ته سخت نه سخت سزا میلو شي زموږ ټوټل فوکس نو په دغه خبره باندې اکثر داسې ملزم بیا میاشت پس راته نیغ کیږي بیا وي تفتیش ناکامه دی یا دې کې تفتیش څنګه شوی دی نو تفتیش خو انشاءالله چې تر دې ټایمه پورې زموږ دی نو هغه تقریبا ټیک روان دی ټوټل زموږ تفتیش چې هغه زموږ د ټول افسرانو په نگرانۍ کې دی په سپرویژن کې دی د هغوی د هدایاتو مطابق دی او موږ چې دی کې کم څومره شواهد دي څومره شهادتونه دي نو تقریبا موږ ټول په سبا مثل باندې راوستلو په دې کې بعضې ګواهان چې د هغوی موږ 164 وکړو آینده وخت کې چې کوم دی نو هم زموږ دا کوشش دی چې موږ به سیز چې دی نو داسې چالان چې دی کې موږ ورکوو چې یاره موږ په دې سیز باندې مکمل مطمئن یو دې نه علاوه چې دی کې باقاعده زموږ د تفتیشي خپل یو ټیم هم پکې صاحبانو جوړ کړی دی نو هغه ټیم هم چې دی نو موږ په هغې کې وختن په وختن لګیو که یو کار کوو نو هغه بالکل په ډسکشن باندې وي دې کې موږ د صحافیان ستاسو شب قدر چې دي هغې هم دې پکې موږ راغوښتي باقاعده دې کې موږ د ویډیو د ټول سیسټم سکرین مو ته لګولی دی هغه ټول هر څه موږ د دوی په نوټس کې کړي دي د هغې نه پس چې کوم دی نو دوی هم په دې باندې اګري دي چې یاره موږ کم کار کړی تقریبا هغه ټول ټیک دی دفعات کم لګېدلي په دې کې فلحال سمپل 302 لګېدلی دی خو داسې ده چې تاسو د افتخار نوم واخیسته نو د هغې نه مخکې تاسو سره د شهید نوم واخیسته او یقینا چې دا شهید نوم چې دی که نه دا زموږ د مسلمان په حیثیت دا یو غټه لویه عظیمه رتبه ده نو دا موږ ټول دا وګڼله چې یاره د افتخار چې دا شهید شو دا مرګ چې دا یو جایز خبره ده دا یو حق خبره ده د هغه په دغه د ټیم پوره شو خو د موږ نه دې نه علاوه چې چا هغه سره ظلم کړی دی چا زیاتې کړی دی نو هغه تاسو په خپل دا دې ولیدل د هغې باره کې تاسو دا زموږ د افسرانو بریفینګ هم درکړو چې هغه څیز کم سے کم زموږ د نظر نه پټ نه شو او موږ قانون ته حواله کړه قانون چې دی نو اوس مثال په دې به عدالت ته ځي دی به جیل ته لاړ شي بیا د عدالت او دغه خپل یو پراس د خپل یو طریقې کار دی ګلشیر خان دې کې مزید څه ګرفتاری به کېږي د څه نور لینکونه شته ګورو انشاءالله ټایم په ټایم موږ ګورو چې کوم پکې روزي فیسیلیټیټرز روزي نو هغه به بالکل کېږي صحیح ها کتونکو دا مرګ په پلانینګ شوی دا موږ ته یو ډېره غټه صدمه ده موږ صحافیانو وروڼو ته
دا پولیس ډېر په پریشر کې خو مو دا نه چې په پریشر کې نو ډي پی او 400 سهیل خالد خان یقینا یو ډېر تکړه افسر د 400 مننه کوو خو دا د پولیس کارو 26 دن پکې وړی شي بیا هم ډېر لیټ شو اوس په کتی شي خو میاشت پس راته دی بیا نیغ کېږي نو دا پولیس چې کوم دی دا زمونږ ذمہوار دي چې دوی څنګه تفتیش کړي د څنګه کار یې کړی ځکه چې موږ دې کې جج او وکیل چې کوم دی هغه داغو خو جج او وکیل چې کوم دی دا صرف د پول کردار ادا کوي هر څه په دې تفتیش کې دي دوی وایي چې موږ مدعیان مطمئن کړي دي چې مدعیان مطمئن دي نو موږ مطمئن یو زمونږ د شفقت ټول صحافیان مطمئن دي او دوی وایي چې تفتیش هم ډېر ښه شوی دی نو الله دې کي چې دې ملزم ته قرار واقعي سزا ورکړي شي او تر هغې به موږ صحافیان نه غلي کېږو تر کومې چې موږ ته پوره چې کوم دی نو د ده ته سزا نه میلاو شوي بل دغې خاندان سره د شفقت صحافیانو باندې ډېره غټه صدمه تېره شوې ده موږ ورسره د کلک ملاتړ اعلان هم کړی دی او همیشه یې موږ سره هم کړی دی نو انشاءالله موږ به خپل همت نه بیلو او نور هم دې سره شفقت صحافیانو جذبې نورې خو هم ځوانې شوې نو الله دې خاندان له صبر وکړي او الله دې چې کوم دی نو دې ملزم له سختو نه سخته سزا ورکړي